بګن بازار دا هغه بګن بازار ده چې په 22 نومبر 2024 مخوم ټیم د پرچینار او د علیزی سیډ نه دهشتګرد راغلو د بازار یې اټول لوټ کړو او هغه نه پاس بیا دیدي کې ورونه ولګولو دیدي کې بېګناه خلک کې وسیځولو دلته ځوانان بډګان واړه ماشومان هغو ته یې په ژوندانه منتې هغه یې وسیځولو د ظلم دستان یې دلته پرېږدولې خو یو کول پاس دا بګن بازار چې کوم دا بهول شو دا قوم چې کوم دا په مغز یې منتې 2 غنټې پاس بحالي شروع کړله او نن الحمدلله د بګن بازار چې کوم دا بهول ده دغه په سلسلې کې یو کول پاس دغه بګن خلکو قوم وتیزي یوم سیاه په نامې منتې دلته یو پروګرام وکړلو چې هغه کې د اهل سنت اټول KPK خاص کر د کورمې ځوانان مشران او دین علاوه سیاسي مشرانو ګډون کړو چې دلته یوه کامیاب جلسه یا یوم سیاه ورځې منع وکړله د دې ورځې مقصد دا و چې دا خلک چې کوم دي په دې علاقې کې په دغه وطن کې امن او خوشحالي غواړي او بحالي غواړي چې دغه تیر یو کال کې دو په دغه امن او خوشحالي دپاره او بحالي دپاره خپل کوم کردار ادا کړو هغه یې خلکو ته پیش کړو او دین علاوه دلته چې کوم ظلمونه شوي دي ظلمونه یې ټولې دنیا ته پیش کړلو اول غزه څه څو رقمونه راغلي اهل سنت هغو د زړه د کومې نه د وتیزي قوم طرفه شکریا ادا کوم چې ډېر کثیر تعداد کې راغلي الحمدلله اول پاتې مون دا ده چې دومره سني قوم نن راغلو اهل سنت دو بس اتفاق جوړ شو او دویمه خبره دا ده چې وغورځېږي بیا جګ شي هغه ته غورځول نه وي دا جنګ چې کوم ده چې کله بلر چې کوم ده چې بال کوي تکړه بلري او ته ډېر لوی چې تریس کړي بیا هغه نه باته ټیکوي نو موږ به هول یو نن یوم سیاه وه بلکې ځوین چې موږ خوشحالۍ وه یوم سیاه نه وه چې بګن کې کوم خلکو اباد شو واپس د قانونه بزرونه قوم راګر شولو نو دو به مو یوم سیاه خو دید نه کوو چې شهداو چې کومه وینه هغه چوپه ویر نه شي یو مخصوص خال چې راشي ورته پاتې وي چې د ظلم بچای ته نو بلکې یوم سیاه نه د مو د خوشحالۍ ورځ وه چې هغه قوم چې په 22 نومبر باندې دا ځای کې ویني ورونه وتالو نن ماها بازار مطلب د څه خلک ورکې مطلب د خوشحالۍ کوي او انشاءالله ډېر زر به موږ کله چې کوم د اباد وي او یو منه هو قوم به د په کورمې کې ثبت کېږي انشاءالله لکه دا یو ټکر میلو شو نڅا په یو قوم ته یو کلي ته یو بنډې ته خو یو کال بعد دغو خلکو حوصله ونه غورځوله زه چې نن بګر قسم دی دوی سره مو جذبې هغه شوې چې کومه جذبه وه کوم سکولونه بحال شول کوم کلیجونه بحال شول دا کېننستل دوی خپل د قوم د تعمیرینو کې ډېر کور وکړو مشرانو کشرانو نو دې سره زه دا محسوسوم زه یو فخر محسوسوم چې یو داسې قوم چې هغوی د مقصد خبره هغوی چټ نه یو ګزار وخوړو او ګزار سره دوی کېننستل او علاقې کې امن قایم کولی سره او دلته جوماتونه مدرسې سکولونه دکانونه مارکیټونه ټول بحال شول یعنې بګر رونقۍ دوباره بحال شوې بس نن 22 نومبر چونکې د مو پهلی برسی و د مو شهدا او مو یوم سیاه په طور باندې منع وکړله او ماشاءالله ډېر ښکلی پروګرام وشولو د ټولې کورمې پرچینور نه واخله تر ټله پورې چې څومره اهل سنت والا مشران وو معززین وو علما کرام وو ټولو ورکې شرکت وکړلو او ټولو خپلو خیالاتو اظهار ورکې وکړلو او مو د کوم انتظامیه وه چې د کوم پروګرام دو ارینج کړی دو مو ډېره شکریا ادا کوو ډېر ښکلی پروګرام یې ارینج کړی او انشاءالله مو کوم دغه فیصله کړې ده چې موږ به د 22 نومبر همیشه دپاره همداشانې یوم سیاه په طور باندې منع کوو د حکومت نه مو مطالبه کوو چې جلد از جلد د کومه کارونه پاتې دي پیسټو والا کارونه سټارټ شوي نه دغه د جلد از جلد مکمل شي او ماشاءالله نن څه خلکو کومه جذبه وه د خلکو چې کوم جذبات مو ولیدلو او انشاءالله چې دا شاندې جذبات کې وي خلک نو دا زه تاسو ته ګارنټۍ سره یم چې د مو خلک به انشاءالله 2-3 میاشتو کې مکمل ریکور شي په دې پروګرام کې یا په دې جلسې کې د علاقې مشرانو خبرې وکړلې او دا هو دې وکړو چې د علاقې امن او خوشحالي او بحالي دپاره به خپل کوششونه جاري ساتو او دغه علاقې کې او دغه بازار بحالي کې به خپل کردار ادا کوو دین علاوه حکومت هم هغو شکریا ادا کړله چې په دې علاقې کې کوم کارونه کړي دي یا کوم پروجیکټ روان دي د ترقیاتي کارونه روان دي هغه شکریا ادا کړله